أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 92 وما كان لمؤمن او نشت ده حق حس یو مؤمن تا او مناسب ندی د حس یو مؤمن د پارا ان یقتلا دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن یو مسلمان الا خطأ مگر په خطای سره یعنی قتل عمد موږ د قتل قسمونه ویلو سوره بقره کې تیر شوی دي یو قتل عمد دی یو قتل شبه عمد دی یو قتل خطا دی یو جاری مجرا خطا دی یو قتل بالسبب دی قتل عمد هغه قتل توی چې یو سړی قصدن عمدن یو کس قتل کی په داسې سره چې عام طور په قتلونه کیږي ټوپک باندې تماچه باندې یا په تیغدار سیس سره چاړه چاکو تبر وغیرہ په دې سره تاسو او هغه مړ شو او قصدن دی وو دې ته ویل شي قتل عمد د قتل عمد شو د قتل عمد حکم دا دی چې سړی ګناګاروم دی دویم دا سړی به کوم دی قصاص کیږي د بدله کې به قتلیږي او یا به دیت ورګي خدا دیت او قصاص کیږي به دې به قتلیږي به دې دا قتل عمد حکم دی او دې دویم دی شبه عمد هغه قتل ته وی چې ته یو کس قصدن عمدن اوخي او په دې سره چې عام طور په قتلونه نه کیږي یا په تیغدار سره اون وخي مثال یو لول دی ولې کفاره لرا پرې خو امر شو قصدن عمدن نو دې ته بیا قتل شبه عمد وی دي نو د قتل شبه عمد حکم دادی چې دا سړی ګناګار دی او د دې سړی په عاقله د چې کومه قبیله ده په دې باندې دیت لازم دی چې د مقتول دی وارثانو له دیت ورکړي او دیت ویلو چې دیت په درې قسمه دي یا به سل او خان ورکړي یا به کوم دی زر دینار ورکړي او یا به لزر درهم ورکړي دا دغه کم مقتول چې د وارثانو ته ورکړي او د وارثان به د میراث په حصو سره تقسیمي څنګه چې د پلار مړ شو او زامنې پاتې شو نو لوري چې کوم دی نیمه برخه اخلي او زوی پوره برخه اخلي په دک حساب سره بدید د خپل مقتول چې کم قتل شوی دی د دیت په خپل میاس کې د شان تقسیم نو دلته الله فرمایي چې وما کان لمؤمن او مناسب ندی د یو مؤمن د پاره ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن په قتل عمد سره یعنی قصدن د یو مؤمن د شان نه د لري خبره ده چې دی قتل وکي دا د مؤمن د شان سره مناسب نه دی خپل رور مسلمان قتل کی خو الا خطأ مگر دا چې په خطای سره وشي نو تاسو ته مو وشي دا 15 قسمه قتلونه شو یو عمد شو یو شبه عمد شو دویم دی قتل خطا قتل خطا دا دی چې یو سړی ته ولیدو او بیا قتل خطا په دوه قسمه دي یو خطا فی الفعل دی یو خطا فی الاعتقاد دی
نو خطا فی الفعل دا دی چې تا وکتل دي نه د نشانه واغسته کمتره دي وشته یا اوسه دي وشته او ډز دیو کو سړی ولا مخې راغی سړی ولګي نو دا خطا فی الفعل دی تا په کار کې خطا وکړه یو خطا په الاعتقاد دی خطا فی الاعتقاد ته په اعتقاد کې خطا شو ګمان کې خطا شو کافرانو سره جنگ دی دا سړی را روان دي دا کافر دی ډز دی پیوګه مسلمان دی وشت نو دا د قتل خطا وکړه نو قتل خطا په دوه قسم شو یو خطا فی الفعل یو خطا فی الاعتقاد دا خطا شو دویم جاری مجری خطا نو جاری مجری خطا دا ته چې دوه کسان پراته دي کټ کې یا بزمکه باندې یو به ور ووړېدو لاندې چې کوم دی سړی مړ دوی مړ یا مور د خپل ماشوم سره په کټ کې پراته ده او په دې ماشوم باندې ور ووړېده دا ماشوم مړ کو دا جاری مجری خطا ده نو د دې حکم دا دی د جاری مجری خطا او د قتل خطا کو فی الفعل کو فی الاعتقاد د دې حکم دا دی چې دا ګناهګار دی سړی چا چې قتل خطا کړی دی کو خطا فی الفعل کړی دی او کو خطا فی الاعتقاد کړی دی او کو جاری مجری خطا کړی دی مور په زو باندې ووړېده نو د دې حکم دی چې دا ګناهګار ده دا ګناهګار دی وجه نه چې دی احتیاط نه دی کړی او دی احتیاط کول نه ماشوم بینو چکول د غرنګي کو دي سړي احتیاط کولې نو دا به د ښکار په ځای باندې سړی نه وشت نو ګناه د دې وجه نه چې د احتیاط نه دی کړی او دویم دا چې کفاره په د په عاقله چې کومه ده قبیله د کومه ده په هغې باندې دیت واجب دی دیت په دی ورکوي دیت تاسو ته مو وایي چې اصل اوښان دي شل قسمه دي یا 15 قسمه دي خپل قسمونه دي بیا سوره بقره کې تیر شوي خو سر اوښان به دی ورکوي یا زر دینار به ورکوي دینار د سرو زرو یا به 10,000 درهم ورکوي درهم د سپینو زرو نو په هغه زمانه کې د سلو اوښانو قیمت او د زرو دینارو قیمت او د 10,000 درهمو قیمت دا د ټولو برابر نو هر څیز بچا ورکو نو دا به په دیت کې ورکو نو دا د قتل خطا او د جاری مجری حکم شو چې ګناهګار هم دی او د په عاقله باندې دیت هم دی البته قصاص پکې نشته دی به قتلیږي نه خطایي قتل کړ خو دیت په عاقله باندې د نسبیان به راغونډېږي او دغه دیت په کم سے کم په 3 کالو کې ورکوي پنځم چې کوم دی قتل بالسبب دی قتل بالسبب دی ته ویل شي چې یو سړی چې کوم دی لار کې کوی وکناست د بل چا په ځای کې په خپله کې په خپله کې وکناستو څوک ته پرېوته جدا خبره ده خو په جرایي لار کې وکناستو یا د بل چا په ځمکه کې کوی وکناستو او هغې ته څوک پرېښودو نو دې ته ویل شي قتل بالسبب یعنی د دې د سبب د وجې نه قتل وشو نو د دې حکم دا دی چې د دې سړي په عاقله باندې دیت چې کوم دی واجب دی دې سړي په عاقله باندې دیت واجب دی ګناه او کفاره په د باندې نشته نو دا د دې احکامات شو بعضو کې کفاره او دغه رنګ چې کوم دی دیت او ګناه درې واړه دي بعضو کې 2 دي بعضو کې 1 دی نو دا تیر شوي دي سوره بقره کې نو دلته چې الله فرمایي چې وما کان لمؤمن او مناسب نه دی یو مؤمن دپاره یا اس حق نشته د یو مؤمن ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنن یو مؤمن الا خطأ مگر په خطا سره قتل شي ومن قتل او هغه څوک چې قتل کی مؤمنن څوک مؤمن خطأ په خطا سره نو دی بس چلګي فتحرير نو آزادول دی رقبه مؤمنه د یو مؤمنی یا د یو مؤمن سټ مراد تینا غلام یا وینځه ده چې څوک قتل خطا وکړي نو دی به یا غلام ازادي یا به وینځه ازادي خو شرط پکې دا دی چې دا غلام نو به مسلمانی کو وینځه نو به مسلمانی کافر وینځه او کافر غلام بنا ازادي فتحرير پس ازادول دی رقبه مؤمنه د مؤمن وینځه سټ یعنی مؤمن وینځه ازادول دی یا مؤمن غلام ازادول دی ځکه دلته سره شرط دی د مؤمنه قید ور سره د مؤمنه دی دویم کار څه دی ودیه او دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله دغه مقتول وارثانو ته کم سړی چې مړ شوی دی د چې کم وارثان دي هغې ته به دیت حواله کوي کو سل اوښان حواله کوي کو زر دیناره حواله کوي کو 10,000 درهم حواله کوي خدا 2 کاره دي یو دا چې دی به غلام ازادوي
یا وینځه خدا غلام او وینځه دواړه به مسلمانانی کافر او غلام او کافر وینځه قابل قبول نه دي دویم کار دا دی چې دی به دیت ورکوي دی به دیت چاله ورکوي د دغه مقتول وارثانو له به دیت ورکوي الا ان يصدقوا مگر دا چې هغوی هغه دیت معاف کړي کو د مقتول وارثان را پاسې تو چېرته مونږ هېڅ بې سبه خلې د الله دپاره مو بخلې او ستانې هېڅ دیت نه الو بس ټیک ته یا ورته ووایي چې مونږ سل اوښان دي نو 50 مو درته بخلي دي ټول وارثان یې راغونډ شي چې 50 مو درته بخلي دي بس 50 راک 50 ته ورته معاف کړي بس هغې معاف کو ځکه دا دیت دا د سړي دوه حقونه ضایع کړي دي د الله حق ضایع کړی دی او چې کوم دی د بندګانو حق ضایع کړی دی نو د الله د حق په بدله کې هو د غلام آزاد کو او د بنده حق دا دی چې دته چې کوم دی دیت ورکي پیسې ورته ورکي یا ورته اوښان ورکي یا ورته سره سپین ورکي نو دواړه حقونه نو بنده ورته خپل حق معاف کولی شي د خپل حق دی خو بل حق نه د الله حق څوک نشي معاف کولی نو فتحریر آزادول دی رقبه مؤمنه د مؤمنه غلام مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام ودیت او دویم کار دا دی چې دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله دغه مقتول قافله دغه مقتول قبیله ته دی ته حواله کول الا ان يصدقوا مگر دا چې هغوی دیت معاف کینو کو نیم دیت معاف کو نیم معاف شو کو درې مې سه معاف کو درې مې سه معاف شو او ټول دیت وته معاف کو ټول وته معاف شو فان کان بیا کوچری وی من قوم دغه مقتول دی او د قوم نه عدو لکم جستاسو دشمن وی عدو چې دشمن وی لکم استاسو وهو مؤمن او هغه مؤمن وی نفتحرير رقبه مؤمنه نو بیا آزادول دی مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام فإن كان كشريبي دغه مقتول چې کوم قتل شوی دی من قوم دی او د قوم نه عدو چې دشمن وی لکم استاسو نو بیا وهو مؤمن او دا سړی چې کوم دی مؤمن وي چې کوم د قوم نه دی چې قوم ستاسو دشمن دی او دا سړی مؤمن دی نو فتحرير رقبه نو بیا آزادول دی د سټ مؤمنه د مؤمنه یعنی صرف غلام آزادول دی بیا به دیت ورکول نشته څه مطلب دا دی چې اوس انډیا کې یو کس مسلمان شو د هندوانو نه یا د سکانو نه ایمان یې راوړ او یو پاکستان ته راغی دلته کې یا هلته کې یو سړی چې کوم دی راپاسېدو دی چې کوم دی مړ کړو دا سړی مړ کړو نو دا سړی په خپله مسلمان دی خو دی د داسې قوم سره تعلق ساتي چې هغه د مسلمانانو دشمن دی دا سړی د داسې قوم سره تعلق ساتي چې دا د مسلمانانو دشمن دی یعنی انډیا هندوانو سکانو نو د سک برادرای نه دی مړ کو یا د هندوانو نه دی مړ کو خدا سړی ایمان راوړی دی نو په دې حال کې په دې قاتل باندې صرف دغه دی غلام آزادول دی یا وینځه آزادول دی دیت ورکول نشته دی ځکه چې کوم وارثان دي هغه کافران دي او د مسلمان میراث کافران نشي وړلی د مسلمان میراثو کافران نشي وړلی پلار او زوی کې یو کافر دی بل مسلمان دی دوی یو بل میراث نشي وړلی څنګه چې دی یو بل میراث نشي وړلی دغه رنګ دی یو بل دیت نشي اخیستی نو د دې نه دا مراد دی فإن کان کوچوي من قوم دی او داسې قوم نه عدو چې دشمن وي هغه قوم دشمن وي لکم ستاسو وهو مؤمن او دغه کم مقتول چې دی دا مؤمن وي قوم ستاسو دشمن دی خو دا کم سړي چې دی ایمان راوړی دی نو فتحرير رقبه مؤمنه نو بیا آزادول دی یو غلام مؤمن غلام یا د مؤمن وینځي وإن كان او کوچری وی من قوم دی او داسې قوم سره دا مقتول دی او داسې قوم نه وي بینکم چې په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین دغه قوم کې میثاق معاهده شوي وي نو فدیت نو دیت مسلمه نو بیا دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله دغه قافلې څه مطلب دا دی چې څنګه زموږ سره په پاکستان کې هندوان او سکان دغه خلک پاتې کېږي یهود پکې هم پاتې کېږي عیسایان پکې هم پاتې کېږي پاکستان کې دننه نو دې ته ویلی شي ذمي هغه چاته ویلی شي چې د مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي او د مسلمانانو قانون هغه فالو کوي یعنې د څومره هندوان دي یا سکان دي هغه د پاکستان قانون ملي سوا د قادیاني نه مني د دې وجې موږ قادیاني ته ذمي هم نه وایو نور چې څومره دي کو هندوان دي کو سکان دي کو عیسایان دي ټول د پاکستان قانون مني
چې کله دی د پاکستان قانون مني او دی پاکستان له ټیکس ورګي نو د پاکستان په حکمرانانو باندې د دې وینا د دې د وینې حفاظت د دې د جان د دې د مال د دې د عزت حفاظت په حکمرانانو باندې فرض دا واجب دی په دې باندې چې دې به دې د مال او د جان حفاظت کوي د ذمي ویل شي چې دې کافرو خو د مسلمانانو ملک پاتې کیږي د مسلمانانو قانون مني چې هغه د سوي خبرې مني نو دې د ذمي ویل کیږي نو کو یو سړی ذمي مړ کو یو سړی د انډیا نه راغلی یو سیک راغلی دی او دلته په پاکستان کې پاتې کیږي او پاکستان ولا امن ورکړی دی یو سړی را پاسې دو دا سړی مړ کو نو دا سړی د دوی وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظه نو دین هغه ذمي مراد دی و ان کانا کچریوی من قوم دی او داسې قوم نه بینکم چې په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق معاهده وي معاهده دا وي تعالی به ټیکس تر کوم ستا قانون به زمانم خو ته به زما د وینې زما د مال زما د جان زما د عزت ذمہ داري د څومره په د ذمیان پاتې کېږي اقلیت چې ورته مونږ وایي نو د دې وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمانانو وینه محفوظه ده نو که چا ذمي مړ کو دغه اقلیت یې مړ کو بغیر ګناه نه دغه اقلیت یې مړ کو نو بیا به څه دي فدیتن نو بیا دیت مسلمه حواله کول دي الی اهله د دغې ذمي وارثانو ته نو کافر د کافر میراث وړلی شي کافر د کافر میراث وړلی شي د دې سیکانو چې څومره قافله ده قبیله ده د دې چې څومره خپلوان دي وارثان دي هغې ته به دغه مسلمان دیت ورکوي او دا مسلمان به غلام ازادي فدیة نو بیا دیت مسلمة حواله کول دی الی اهله د دې اهل دا د دې اهل دا د دې قافلې ته وتحریر او آزادول دی رقبة مؤمنة د یو مؤمنه وینځه یا یو مؤمن غلام فمن لم یجد بیا کو چری اونم بیا کو چا فمن لم یجد نو چا چې اونموندا یا چا چې اونموندو مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام چا چې اونموندو مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام لکه څنګه چې په دې زمانه کې وینځه پیدا کیږي نو غلام پیدا کیږي نو دې بس چل کی نو د دې لپاره بیا دویم حکم دی یا غلامان او وینځ شته دي خو د دې اغستو وس نشته دي او د سره خپل شته دي نه او دوره پیسې وسره نشته چې وینځ او غلام والی آزادي کی د دې لپاره بیا دا حکم دی چې فصيام شهرين متتابعين روجي نیول دي شهرين متتابعين دو میاشتې متواتر نو دا سړی به چې د غلام وس نه کیږي یا په دې زمانه کې غلام نشته دي دا سړی به دو میاشتې متواتر روجي نیسي رمضان میاشو بکینی حسابو دو میاشتې متواتر دا او دا سړی بیمار شو د بیماری د وجې نه یو روژه په منځ کې وخوړله نو بیا به د سر نه کوي د سر نه بیا راخلي 2 میاشتې نه 60 ورځې د میاشتو په اعتبار سره وي نو 2 میاشتې اسلامي میاشتې د روژې به نیسي او که دغه نوي منځ کې شروع کړه د میاشتو نو بیا به 15 روژې پوره کړي خو دا به تواتر ورله شرط دی متواتر به یې نیسي که په منځ کې د بیماری د وجې یوه روژه ماته کړه نو دا مخې ته روژې اوس وځېدې د سر نه بیا روژې شروع کړي هم زنانو دپاره پکې مسله شته دی چې اوس زنانو روژې شروع کړلې او د دې په منځ کې حیض راغی نو د حیض دا ورځې پکې معاف دي خو چې حیض ختم شو فوراً به دا بیا روژې شروع کړي نو د زنانو د حیض نه مخکې چې کومې روژې دي دغه پکې هم حساب دي وروسته پکې هم حساب دي خو که د بیمارۍ د وجې یا د بلې وجې نه زنانو روژه وخوړه په منځ کې نو بیا به د سره کېږي نو تواتر ورله شرط دی فمن لم یجد چا چې ونه موندو غلام یا یو وینځه فصیامو نو روژې نیول دي شهرین متتابعین 2 میاشتې متواتر توبتن د توبې دپاره من الله د الله د طرف دا د توبې دپاره دي یعنې تاسو ته مو وایي چې په قتل کې 2 حقونه ضایع شوي دي د الله حق ضایع کړی دی او د بنده حق ضایع کړی دی نو د الله حق دپاره به دی یا غلام ازادي یا به چې کوم دی روژې به نیسي او د بنده حق چې کوم ځای کړل دغه بدله کې دیت یا قصاص دواړه حقونه به دي پوره کوي توبتن د توبې دپاره من الله د الله د طرف نه وکان الله دی الله تعالی علیما پوهه حکیمه خاوند حکمت وما کان لمؤمن او مناسب ندی دی یو مؤمن دپاره ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو بل مؤمن الا خطوا مگر دا چې قتل خطا وکي الا خطوا مگر دا چې خطا وکي په خطای سره وکي ومن قتل او چې قتل کو مؤمنا یو مؤمن خطوا مؤمن په خطا سره قتل کو مؤمنا
مؤمن خطوعا بخطا سرا فتحرير آزادول دی رقبة مؤمنة دی یو مؤمن وینځي یا د یو مؤمن غلام ودیت او دیت مسلمة حواله کول دی الی اهله دغه مقتول وارثانو ته دغه مقتول اهل ته الا مگر دا ان يصدقوا دا چې د مقتول دا وارثان معاف کی دغه دیت ټول دیت معاف کی یا نیم دیت معاف کی یا درې می معاف کی فان کان نو کو د معاف کو نو بس دا معاف شو فان کان بیا کو شریوی من قوم فان کان بیا کو چریوی دغه مقتول چې کم قتل شوی دی من قوم دی یو د قوم نه عدو لکم چې هغوی تاسو دشمن وي او هو مؤمن او دا سړی دا کم مقتول چې دی دا مؤمن وي مسلمان شوی وي فتحرير رقبه مؤمنه نو آزادول دی یو وینځه مؤمنه یا یو غلام مؤمن او بیا دیت پکې نشته دی زګه چې دا سړی مؤمن دی او د قبیله قبیله کافران دي نو مؤمن د مؤمن میراث کافر نشي وړلی او د کافر میراث مؤمن نشي اغستلی و ان کان کوچریوی من قوم دا و ان کان کوچریوی دغه مقتول من قوم دی او د قوم نه بینکم شما بین استاسو کې و بینهم و ما بین د هغوی کې میثاق معاهده شي وي ان ذمي وي یا مستأمن وي فدیه بیا دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله دغه ذمي او د مستأمن وارثانو ته الی اهله د دوی اهل ته وتحرير وزادول دی رقبه مؤمنه د یو وینځه مؤمنه وینځه یا یو مؤمن غلام فمن لم یجد نو چا چې اونموندو مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام فصيام روجي نیول دی شهرین متتابعین دو میاشتې متواتر توبه د توبې د بار من الله د الله د طرفنا د الله د جانبنا وکان الله د الله تعالی علیما بوا حکیم او خاوند حکمت یعنی په ټول سيزونو باندې پویوم الله دی او په ټول سيزونو کې د الله پاک حکمتونه پټ پراته دي وما كان لمؤمن او ندي مناسب دی یو مؤمن د پر ان يقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن الا خطوا مگر په خطا سره ومن قتل او چې قتل کو مؤمنا مؤمن خطوا په خطا سره فتحرير آزادول دی رقبه مؤمنه د مؤمن وینځي وتحرير آزادول دی رقبه مؤمنه مؤمن وینځا ودیه او دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله د دوی اهل د مقتول اهل دا الا مگر ان يصدقوا دا چې د مقتول دا وارثان معاف کی دا دیت فان چې معاف کینو بس معاف پشي فان کان بیا کو چریوی من قوم دا مقتول دی یو د قوم نه عدو وین چې دشمن وی لکم استاسو وهو مؤمن او دی مسلمان وی دا مقتول مسلمان وی فتحرير آزادول دی رقبه مؤمنه د مؤمن وینځه فتحرير آزادول دی رقبه مؤمنه مؤمن وینځه وان کان او کوچریوی دا مقتول من قوم دی او د قوم نه بینکم شما بین استاسو کې و بینهم او ما بین د هغوی کې میثاق معاهده شوی فدیه ندیت مسلمه حواله کول دی الی اهله دغه مقتول اهل ته وتحرير آزادول دی رقبه مؤمنه مؤمنه وینځه فمن لم یجد نچاج مد مؤمنه وینځه یا مؤمن غلام فصيام روجین ولدی شهرین متتابعین دو میاشتې متواتر توبه د توبې د بار من الله د الله د جانبنا وکان الله دی الله تعالی علیما بوا حکیم خوند حکمت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.